بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مخکې مونږه د الف لام میم متعلق څو خبرې کړې وې. دا د قرآن عظیم الشان هغه اعجاز بیانوي چې دا حرفونه الله پاک ذکر کړي دي په قرآن مجید کې. د دې مثل څوک نشي پیش کولی، نه مخکې د دې څه مثال شته دی او نه په آینده کې داسې څوک جوړولی شي. نو دا دلیل دی د اعجاز القرآن، دا الف لام میم. ورپسې آیت شریف چې دی دویم نمبر، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دې آیت پاک کې د قرآن شریف عظمت بیان شوی او د دې حقانیت پکې بیان شوی او دا پکې ذکر دی چې قرآن شریف هدایت دی، یعنی هادی دی د متقیانو دپاره. طالبان په دې کې بحثونه کوي چې یاره ذالکه خو بعید اشاره ده، نو دا لرې دپاره دا ټکې استعمالیږي. نو که هذا الکتاب لا ریب فیه وي، نو جواب د دې دا دی چې قرآن شریف خو قرآن دی، دا خو انساني کلام نه دی چې چاته مونږ مشوره ورکړو چې دا ټکې داسې ولیکه او دا داسې پکار. دا قرآن دی او د قرآن نازلونکی رب العالمین. د انسان سوچ او فکر دا ډېر محدود دی، که د عربی ډېر هم څوک ماهر شي خو هغه بیا هم په عربیت کې څه نه څه غلطیانې د هغه نه کېږي. او الله دی، هغه علیم ذات دی، علام الغیوب دی. نو الله پاک د خپل کلام په اسلوب باندې پوهیږي، د هغې په حکمتونو باندې پوهیږي. او زمونږ دا ذهنونه او دا سوچونه دا ډېر محدود دي. داسې دي لکه د زرګر تله چې څنګه دی، د زرګر په تله باندې توله او رتی او ماسه دا پې تللی شي، خو من او ټن چې دی نو دا په هغې باندې نشي تللی. نو ذالکه چې دی نو دا هم په معنا د هذا ته ویلی شي، لکه ذالکم الله ربکم قرآن مجید کې راغلی دی. نو هلته کې ذالکم په معنا د څه شي دی؟ د هذا په معنا باندې. ټیک ده؟ یا ذالکه اشاره د بعید چې راغلی ده، نو دا هغه مخکې نه چې سلسله را روانه وه د پیغمبرانو، نو هغه وخت نه ورسره دا به هم ذکر کېده چې نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم به الله تعالی مبعوث کوي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دغه آیت پاک کې هغه مضمون ټول بیان شوی دی. نو چې کومې آوازې وې، کوم خبرونه وو چې داسې به یو لوی عظیم الشان پیغمبر الله را لیږي او کتاب به ورته الله تعالی ورکوي، نو دا ذالکه ټکې هغې ته اشاره ده چې دا هغه کتاب دی، هغه پیغمبر ته الله ورکړی دی چې د کوم به د ډېر پخوانه اوازې وي او تذکرې به یې کېدې. بل په دې صورت فاتحه کې چې مونږ وی اهدنا الصراط المستقیم، نو هغه هدایت چې مونږ د الله نه غوښتو، نو الله پاک وایي دا هغه کتاب دی چې دا لارښود دی، رهبر او رهنما دی. نو په دې آیت کې هدن رم راغلی دی. نو ذالک الکتاب زموږ بحث خو خیر هغه تهذیب الاخلاق سره دی. قرآن عظیم الشان خو لوی سمندر دی، مونږ خو داسې لږ لږ ټکي د خپل فهم دپاره هغه ذکر کوو. ذالک الکتاب لا ریب فیه. نو په دې کې عظمت د قرآن شریف بیان شو چې دا کتاب عظیم الشان کتاب دی.
ته کې شک نشته دی لا ریب فیه هدى للمتقین هدى للمتقین باندې که څوک اعتراض کوي چې متقیان